أصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. 15 نمبر آیت دے سورة الفرقان. پتیروتی سبق کے دا اللہ جل جلالہ دا خفگان مظہرو، غصے مظہرو او دا جلال مظہرو چی آغا جہنمو. کمو کسانو نے چی اللہ پاک خپشی او جہنم تبوزی. اللہ جل جلالہ خپل د انسانانو نه خپکیږم او خوشحالیږي ته ومو. کومې خبرې چې د هغو د خوشحالۍ دپاره یعنې د الله جل جلاله د رضا کولو دپاره الله پاک را لېږلي دي، دوی په هغې باندې عمل وکړي، الله پاک ته خوشحاله شي، د هغو ځای جنت دی. کوم کسان چې الله جل جلاله د رضا پروا نه کوي، د خوشحالۍ او د خفګان پروا نه کوي، خپل په مرضی زندگی تیری، هغه کسانو نه الله جل جلاله خفه شي او چې د هغوی نه خفه شو د هغه کسانو ځای دوزخ دی. گویا دوزخ د الله جل جلاله خفګان دی او جنت د الله جل جلاله خوشحالی ده. قرآن عظیم دا طریقه ده چې کله د دوزخ ذکر وکړي نو ورپسې د جنت ذکر کوي، او که چېرته اول د جنت ذکر وکړي نو ورپسې د دوزخ ذکر کوي. دا عادت قرآن دی. نو په تیروتي سبق کې د جهنم او د هغې د سختیانو ذکر وکړو او د هغه کسانو ذکر یې د هغې نه مخکې کړی کوم چې جهنم ته ځي. په دې آیت کې ذکر کوي چې تاسو له دغه جهنم خوښ دی ستاسو او کنه دا جنت خوښ دی ستاسو. اذلک خیر ام جنت، دا جهنم ښه دی که دا جنت ښه دی؟ الله جل جلاله په استفهام انکاري سره تپوس کوي، یعنی د دوی به خامخا وایي چې جنت ښه دی. ظاهره خبره ده په جنت کې الله جل جلاله جنت په حاصلولو کې تکلیفونه ایښي دي، بیا په جنت کې تکلیف نشته، او د جهنم په حاصلولو کې خوشحالیان ایښي دي، بیا په جهنم کې خوشحالیان نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حجبت الجنة بالمکاره حجبت النار بالشهوات. جهنم باندې له پاسه خوشحالیانې پرتې دي، جهنم باندې پرده ده، جهنم ته شپول دی، شپول هغه ټول د شهوتونو شپول دی، د خوشحالیانو شپول دی، د خپل مرضۍ شپول دی. یعنی که څوک خپل مرضي کوي نو هغه د جهنم شپول کې اوړي پاپله. څوک په شهوت پسې ځي گویا د جهنم شپول مات کړه، ځکه جهنم نه د دې څیزونو ګر چاپېره شپول جوړ شوی دی. د خپل مرضی زندگی تیری دی، پوه شي چې د جهنم شپول ماتې، نو چې جهنم شپول مات کړي چېرته به ځي؟ جهنم ته به ځي. حجبت الجنة بالمکاره، او جهنم ته ګیر چاپېره شپول د تکلیفونو دی، د سختیانو دی، د صبر دی، د برداشت دی. یو سړی په تکلیف باندې صبر کوي، په سختۍ باندې صبر کوي، د الله جل جلاله په اطاعت باندې
په فرمانبردارۍ باندې صبر کوي. تکلیف برداشت کوي مانځل ځي، تکلیف برداشت کوي خپل د مال نه زکات او صدقات کوي، تکلیف برداشت کوي برور مسلمان ته خیر خواهی رسي، تکلیف برداشت کوي خپل ځان وسته کوي بل مخکې کوي. دا ټول تکلیفونه چې څوک برداشت کوي ګویا د جهنم د جنت شپول مات کو، د جنت په شپول باندې واوخته، او چې د جنت په شپول باندې واړي چې جنت ته ځي کوي. نو په دې ځای کې الله جل جلاله د جنت ذکر کوي. جنت ما تاسو ته وایي چې دا د الله جل جلاله د رضا نوم دی. که یو کس دا وایي چې زما جنت نه پکار، الله جل جلاله می پکار دی. بعض وچ صوفیان دي چې کنه زمون جنت نه ده پکار، دا الله جل جلاله رضا زمون پکار ده. الله جل جلاله رضا پکار ده. خدا الله جل جلاله د رضا مظهر چې هغه جنت ده. پوهیږئ تاسو یو سړی د چا نه خوشاله شي، هغه خپل د خوشحالۍ اظهار کوي که نه کوي؟ که نه هغسې الله جل جلاله چې د چا نه خوشحاله شي، نو هغه باندې د خوشحالۍ اظهار دا دی چې هغه خپل نعمتونو ته حواله کړي، جنت ولر کړي. دغه شانتې چې څوک د چا نه خفه شي، حکومت د چا نه خفه شي، نو هغه جیل ته ورځي که نه، نو ګویا د جهنم د الله جل جلاله جیل دی، قید خانه ده. دې ته هغه کسان ځي چې کوم نه خفه شي. قل ته ورته ووایه اذلک خیر، ای دا جهنم غوره دی ام جنت الخلد، یا د همیشګرۍ والا جنت. اولنې ټکي پکې ما تاسو ته عرض وکړو چې د همیشګرۍ ټکي دی پکې. ام جنت الخلد، یا د همیشګرۍ والا جنت. التي وعد المتقون، آغا جنت چې وعده شي د متقیانو سره. آغا جنت خنه دی چې هغه د همیشه اوسېدو والا دی. الله دې زموږ تاسو نصیب کړي. همیشه دا ټکی نه دی، دا د جنت نه زیات قیمتي دی. تاسو پوهیږئ د همیشه دا ټکی دا ډېر زیات قیمتي ټکی دی چې دا په څه شي باندې د دې انتها نشته. همیشه تر مرګه نه دی چې تر مرګه پورې ستا شو. مرګ خو سبا راځي، بل ورځ راځي. نه تر قیامته پورې هم نه دی، همیشه دی. همیشه امام غزالی رحمه الله فرمایي همیشه نه څه مطلب دی؟ همیشه زموږ ستاسو په ذهن کې راځي نو خو ختمېږي نه که نه؟ لکه نوم دی چې ختمېږي نه. زموږ ستاسو عقل دی نه ویني چې د تمامو دنیا د شړشمو د دانې نه ډکه شي، قشقاشو د تخم نه ډکه شي، ډکه ټوله دنیا، او 1000 کال وروستی د دې نه یو دانه کمیږي، 1000 سال وروستی د دې نه یو دانه کمیږي. دا غوښه دانې به څو کالو کې ختم شي؟ ټوله دنیا نه چې یو چونګ دی، یو چونګ شړشم قشقاشو تخمي سړي سره په دې موټي کې، او 1000 کال وروستی ته یو دانه اوچتېږي، نو هغه ختمېږي چې دا جومات ټول ډک شي. امام غزالی رحمه الله وایي چې دنیا جومات دانه تمامه دنیا ډکه شي، او 1000 کال وروستی ته یو دانه اوچتی، نو دا غوښ به ختم شي، دا شړشم او دا قشقاش به ختم شي، خو د آخرت زندگی نه ختمېږي، د جنت زندگی نه ختمېږي. ام جنت الخلد، د جنت نعمتونه همیشه دي، دا نعمتونه هم نه ختمېږي. لکه نعمتونه هم نه ختمېږي. هلته به یې ولې لکه اول چې موږ د جنت ته راغلي یو که نه، څه شی داسې ښایسته ماڼۍ به میلاوېدې، اوس وروستی څه بوس پاتې شو که نه، داسې پکې بیا نه وي. نعمتونه هم همیشه دي. هغه اولني کور مزه نشته، خبره پوهېږئ؟ 10 کاله وروستی بیا داسې نه وي که روزانه نوي انعامونه چې باغشتنه به ترقي کوي. د نعمتونو سره سره انساني بدن هم همیشه، انساني بدن څه شی دی؟ دا صحت هم همیشه. داسې نه چې بیا وروستی خولې خوند خراب شي که نه،
نو وچلی ته به وهلې خولې خولې خراب شي څه چل دی ډېر زیاته خوب کار دی خو زما په خولې مې سم نه لګي نه صحت هم هغه شانې مندر انډي منډي صحت څنګه چې اول تل دی د هغې نه روزانه ښه کېږي صحتمند کېږي کمزورتیا پکې نشته همیشه د همیشګرۍ دا ټکي صحت سره هم دی لکه ځوانۍ سره هم دی ځواني دې هم همیشه په دې زوال نه راځي چې لکه 15,000 کاله رستې به چلو شي د ده به یو غاښ وغورځېږي یو خاص باندې بوډا شي یا به څه چل کړي ملا به یې ټیټه شي غوږونه به بیا کار نه کوي نه دا نشته همیشه ځواني همیشه صحتمند او همیشه محبت نفرت نشته نفرت نه خو دنیا کې خبر شو کنه اوس د هغې قدر مونږ ته هلته معلوم شو محبت الله پاک وایي چې د دوی د زړونو نه هغه بغض او کینه حسد دا به د جنتیانو د زړونو نه راوباسمه ونزعنا ما في قلوبهم من غل د دوی د زړونو نه به هغه کینه راوباسمه بیا به د دوی په زړه کې د چا دپاره نفرت نه نو انتهایی تکلیف ده څیز په دنیا کې چې دی هغه د دشمنۍ د دشمنۍ اظهار نه دی بلکې دشمنی په دې زړه کې ساتل چې دي که ته اظهار کوي او که نه کوي که دشمنی چا سره کوي او که نه کوي لیکن په دې زړه کې د حسد او بغض ساتل نه دي دا انتهایی تکلیف ده څیز دی دا د دنیا خوند د سړي د خولې د بدن نه اوچتوي د نعمتونو هغه مزه د انسان نه ختموي دی به په لوی نعمتونو کې هغه نعمتونو ته به خیال نه وي خپل د دشمنۍ ته به خیال وي د حسد ته به خیال وي د بغض ته به خیال وي خپل نعمتونه به ټول هېر کړي د دې وجه نه د دوی د آخرت نعمتونه همیشه صحت همیشه ځواني همیشه او د دې سره سکون هغه محبت همیشه دی به د خپلې بیبي په زړه کې هغه محبت د بهر نه ویني کوم محبت چې د هغې په زړه کې د ده دی هغه به د بهر نه ویني پکې به محسوس کړي الله اکبر او د جنت دا صحتونه هم داسې نه دي چې دا د غوښو او د هډوکو د دې نه نه دي جوړ که نه خصوصا دا حورې چې دي دا د دې نه غوښو او هډوکو د دې نه دي جوړې دا د مشکو د عنبرو د زعفرانو د دې نه جوړې دي دغه ګندګي پلیتي دا څیزونه پکې نشته چې یا لا جوړه ده یا چې ونه لامبي جو سر کې څه شی دی سپږي دي که نه او ترخ نه بینځي او دلته یخ وهله دلته څه شی دی ټوخېږي دا قسم مسلې پکې نشته نه د سترګو نه اوبه شته نه د غوږونو ګندګي شته نه د پوزې ګندګي شته نه د خولې شته نه د وړکې د لویه د اسماتې ګندګي شته هېڅ شی نشته پاک صاحب دی الله زموږ ستاسو د جنت نصیب کړي دا جنت الله جل جلاله وعد المتقون کوم چې ځان د ګناه نه ساتي هغو سره مې د دې وعده کړله چې دا بدله ورکوم انشاءالله ګناه نه به کوشش کوو د بچ کېدو که نه که چېرته په طریقه د بشریت کمزورۍ انساني کمزورۍ باندې چېرته ګناه وشي فوراً د توبې په درک کې چې ما نه ګناه شی دی اوس توبه وباسم ګناه کېږي او ځان ته غلی کړو دا مونږ اکاونټ کې جمع کړو ګورئ الله جل جلاله په ګناهونو باندې دومره نه خفه کېږي لکه په ګناه باندې ځان ننګاره کېدو باندې چې څومره خفه کېږي چې په ګناه دې ځان ننګاره کړه په هغې ډېر خفه کېږي خبره پوهېږئ تاسو ګناه در نه وشو ته پې اړو خفه نه یې اړو ټینشن درته نشته اړو غم در سره نشته متقون متقیانو سره د دې جنت وعده شي ده نه د دې په نعمتونو کې کمی راځي نه د دې په محبت کې کمی راځي نه ستا د دې په اوسېدو کې کمی راځي او الله جل جلاله به دوی ته اعلان وکړي اعلان چې تاسو ته زبردست اعلان واورم غوږ کېږدئ
عجیبه اعلان واورم چې هغه د جنت نوم زیات خیال دی. خلک به حیران شي جنتیان چې موږ ته د دې نه بل غټ څه انعام میلاویدی شي. جنت میلاو شی دی او ټول نعمتونه دي. الله جل جلاله دغه دی. وی واورئ الله جل جلاله به اعلان وکړي چې زه د تاسو نه رضا یم او بیا به چېرته د تاسو نه ناراضه نه شم. دا څوک دي؟ متقیان دي. په دې خبره من ځان ننګاره نه کړو چې زما نه ګناه شی دی او زه پرې ځان غلی کړم. یهی به یا الله غفور رحیم دی. دی خو توبه وباسه، بالکل غفور رحیم دی. توبه وباسه، ډېر زیات مهربانه ذات دی، ډېر ذات. مدینه منوره کې یو کس اوسېده، هغه سندرغاړی څه شی ورته وایي؟ نه، ګلوکار فنکار. دا سندرغاړی الله وله اواز هم ډېر زیات ښایسته ورکړی و او حسن یې ولو هم ډېر زیات ښکلی ورکړی. دا تمام خلک به راتله دغه به دا ګانې باندې اورېدي بیا پیسې ولو هم ډېرې ورکولې. آخر رو ته دنیا ده که نه، زوال خو پکې شته که نه. رو بوډا کېږي، کمزوری کېږي، ښځه و هغه مړه شوه، واړه یو نه، د منې بوډاوالی راغی، کمزوری شو چې بیا به خلکو پسې ته چا سره چې تعلقاتو مخکې نه د ده پروګرامونو ته چې کېناسته هغه خلکو پسې به ته هغو بوله پیسې ورکولې، څه ګزاره به روانه وه. څه وخت وشو هغه هم ستړي شو. چې ستړي شو بیا هغه پیسې پرې بندې کړې. د مزدورۍ دی نه دی، اوسه کمزوری دی، بوډا دی، لاسونه یې رپېږي، اوسه خوله کې یو غاښ نشته، آواز بندموره شو، شکل بندموره شو، سترګو کې نظر کم شو، خبرې نشي کولی، ملا یې ټیټه شوه. دغه وخت کې د عمر رضی الله تعالی عنه دور دی. د ده په زړه کې دا راغله چې راځئ اسلام قبول کړه، مسلمان شو. کلمه یې ویله، مسلمان شو. خو اوس ځان د لوږې راغستی دی او کوم چې تعلقات معلوقات وو هغه ټول استعمال شي دي. اوس په نهارو باندې نهاري دي. د دې لوږې هم راغستی دی، یو احساس کمترۍ هم راغستی دی. ځان سره وایي چې زه خو مسلمان شوم، خو زه اوس الله ته په کومو سترګه باندې مخامخ شم چې کله زما په لاسونو کې طاقت و، په خوله کې مې د وینا طاقت و، بدن کې شباب په روانګۍ سره و، زور شور مې و، طاقت مې و، وس مې چلېده، نو ما د الله نافرماني او بغاوت کړی دی. اوس چې لاړم بوډا شوم، کمزوری شوم، د لادو بادو پرېوتم، په خوله مې چې اغوا نه پاڅي د لارې نه. او اوس په دې حال کې زه الله ته ووایم اوس الله پاک رضا کړم، ولې په څه شي رضا کړم؟ اوس الله زه په څه شي خوشحاله کړم؟ کم سے کم داسې یو شی ما سره چې په هغې باندې زه الله ته ووایم چې الله اوس ما کې دا توان پاتې شی دغه زه دا به وکړم، نو طاقت خو مې ختم شی دی. خپل دې بیا زه راواغسته، زه نه لاړم جنت البقیع ته، هلته کېناسته، سوال وغیره دعا هم نه کوي، د دې احساس کمترۍ د لاسه دعا هم نه کوي. بار بار ځان ته دا وایي چې آخر وخت کې مسلمان شم، نو زه اوس الله په څه شي رضا کړم؟ الله له زه اوس څه چلو کړم؟ طاقت ما کې نشته، سترګو کې مې نظر نشته، اوس خو ځان یې څه خوا کې پروت وی چې الله نوړی ډوډۍ راکولی چې ژوندی به یم. زه اوس الله رضا کړم، ولې په څه شي رضا کړم؟ خپله دا بې عرضي غوندې ورته ودرېدل. دا وایي په دې حالت کې دی وده شو، کافي ټایم پرنا وړی دی، بیا راویښ شو. چې راویښ شو دغلته ناست دی، ګوري امیر المؤمنین را روان دی، عمر رضی الله تعالی عنه جنت البقیع ته روان دی، په سر باندې چې شی پروت دی، د خوراک هغې داسې نیولی دی، را روان دی. راغی د ده خوا کې کېناست، هغه سر باندې چې کوم خوانچه وه د
خوراک هغه پتنوس هغه شی راواغست کته کېښوده ته دی پاڅېد او په رپېدو شو چې امیر المؤمنین ما له په خپله خوراک راوړ جنت البقیع ته چې تا څه چل دی ولې وي دا تا چل راوړه هغوی تاله مې راوړه حضرت ما ته وجه وښایه که نه چې څه وجه وه څه داسې و تا ته پته ولګېده چې یا زه وږی یم یا تا د دې خبرې څه احساس وشو هغې د غرمې ټایم و خوب کې اوده وم اوده قیلوله مې کوله اوده ومه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زیارت مبارک مې وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی او ما ته یې وي چې لاړ شه په جنت البقیع کې د الله یو دوست وږی دی هغه له ډوډۍ یوسه د چې دا خبره واورېده جو انتهایي زیات وجد کې راغی یوي زما غوندې کس ته الله پاک داسې وي چې زما یو دوست ما کې څه دی دی خو د اول نه بې عرضي وه که نه چې لکه زه په څه شي باندې الله رضا کوم الله ته خو بعیني مطلوب هم دقه څیز دی چې انسان ځان ټولو کې کمزور حساب کړي چې زه څه شی ما زه څه چلو کوم زه الله څنګه خوشحاله کوم زه خو انتهایي زیات نیکم ما دا څیز خو د الله خوښ دی هم دقه شی مقصود دی په انسان کې چې پیدا شي چې زه هېڅ شی نه ما هېڅ نه دي کړي ما بغیر د الله د خفه کولو نه بل هېڅ کار نه دی کړی دا خبر د الله پاک دومره خوښه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ ته په خوب کې وایي چې لاړ شه په جنت البقیع کې د الله یو دوست وږی دی هغه له ډوډۍ انتظام وکړه امیر المؤمنین ده ته وایي چې ما هغه ډوډۍ راواغسته کور کې مې هغو ته وایي چې ډوډۍ پخه کړئ تیاره کړه ډوډۍ هغو تیاره کړه بیا مې راواغسته داسې په لاسونو کې مې نیول نو ځاله مې سوچ وکړو چې د الله ولی دی د الله دوست دی هغه له زه په لاسونو کې ډوډۍ ویسم هغه مې راواغسته بره په سر مې کېښوه چې زه د الله دوست له ډوډۍ په لاسونو کې څنګه ویسم نو ما تاسو ته وایي چې الله جل جلاله ډېر زر خوشحالېږي ډېر زر خوشحالېږي ډېر په معمولي بهانه باندې خوشحالېږي ډېر زر توبه قبلوي هغه کس چې تمامه زندگی په بغاوت کې ویست دی او اوس د الله دوست شو ولی شو بزرګ شو په یو ټک باندې په یو ټک لیکن وعد المتقون دغه نعمتونه دي هغه چا لپاره چې ځان د ګناه نه ساتي یا په ګناه باندې خفه شي توبه وباسي ام جنت الخلد یا جنت د همیشګرۍ التي هغه جنت وعد المتقون چې وعده شي دا د متقیانو سره كانت لهم جزاء دا بوي د دوی د پاره بدلا دا جنت به د دوی د پاره بدلوي ومصيرا او زید واپس کېدو دوی چې د دنیا نه واپس شي آخرت ته هغه به دغه جنت ته به ځي لهم د دوی د پاره فيها په دې جنت کې ما هغه څه یشاؤون چې د دوی خوښه شي صحابي تپوس کې د الله رسول جنت کې به آسونه وي هغه وي بل یو تپوس کې د الله رسول اوښان وي هغه وي به درېیم یو تپوس کې د الله رسول کجوري به پکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه وي به پکې کجوري به پکې هر څه به پکې بل یو کس تپوس کې چې په جنت کې تپوس نه بغیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس به وایي چې الله پاک مالا قلبه راکړي قلبه زه زمیندار کوم الله پاک بوله غوان ورکي یي بوله ورکي پټه بوله ورکي دا نه کرا وزګاری کنه دغه کار ان چې تشه لهم فيها ما يشاءون کې تشه راغی چې ستا تشه خوخي دا یو صفت الله جل جلاله د ورکي چې تشه د خوخي هغه بده د جنت کې ملایي کی بس نور د دې شي تاسو مګر چې دا وبکې یا دا وبکې نه کنه خو چې ستا تشه خوخي هغه جنت کې موجود وي په پکې خالدین فیها ہمیشہ بھئی پدے کے خالدین ہمیشہ بھئی کان علی ربک دستا برب باندی وعدا مسئولا وعدا تپوس لشی دستا پرب منی دس لازمی دا چی دا دی بدا اللہ پاک نا تی دا حق تفضلی ہوئی اللہ پاک ہوئی مانے تپوس کا تپوس دا قیامت پورز منی دا اللہ نے سوکتا خبری تپوس کو لشی نشی کو لے اللہ پاک ہوئی دا دس وعدا میں تاو سر روکلا کہ پورا میں نکلا مانے تپوس ہو گئی اللہ دی زمون نصیب کی قلت ورتویا اذالک خیر ایدا جہنم غرد ام جنت الخلد التي یا هغه جنت د همیشګرۍ
وعد المتقون چې وعده شي دا د متقینو سره كانت لهم دوی د پارا د دوی د پارا جزاء بدلا ومصيرا زیاده واپس کېدو لهم وبد فی د دوی د پارا فیا پدې جنت کې ما هغه څه یشاؤون چې د دوی خوښ شي خالدین همیشه به پدې جنت کې همیشه به جنت می همیشه به دوی او همیشه به دوی د جنت سره تړلې ومي کان علی ربک دستا پر باندې وعده مسئولا وعده تپوسل شي اللهم صل علی محمد وسلم ولا ظلمنا انفسنا هل لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد